بسم الله الرحمن الرحیم حامدا ومصليا اما بعد. زما معزز کتونکو یقینا ډیرو ملګرو مان تپوس هم کړو نو ما ویل دا دوه درې ورځې خو د اختر ورځې وي خلک پکې مصروف وي نو ما ویل ان شاء الله دی لزر ټیم او باسم زتا سره دی مسلې نه خبروم. اکه مسله دا د محترمو د شوال میاشت نو د شوال میاشت پدې کې خلک شپږ روزي نیسی نو آیا د دې فضیلت څه دی او دویمه دا په نیول په کم ترتیب سره دی نو دغه دوه مسلې زتا سره شریکوم. نو استادو خدمت کې دا گزارش ته په خپل هم خ پر سکون انداز سره واوري نور مسلمانانو باندې هم ورواوري. مسله دا د محترمو د شوال میاشت د رمضان پسې چې دا کوم میاشت نن د شوال میاشت تقریبا سلورم تاریخ ته شپږی شورځ موږ سره د شوال میاشت پاتې دي نو په دې شوال میاشت کې هغه شپږ روزي نیول د اغي ثواب سره د محترمو او فضیلت او د دې نیولو ترتیب څه دی. نو اوله مسله دا د دې انتهایی زیات فضیلت راغله د محترم یو حدیث مبارک تاسو خدمت کې عرض کوم. اکدا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای کوم انسان چې د شوال میاشت په دې کې شپږ روزي اونیسی د دې دومره ثواب او فضیلت لکه ټول عمر چې وسړی روزي نیسی یعنی ټول زمانه وسړی روزي نیولې وي دا غي څومره ثواب د چې وسړی ټول عمر روزي نیسی دومره ثواب د دې شپږو میاشتو د شوال او په دې شوال میاشت کې شپږ روزي چې سړی نیسی دومره ثواب محترم د دې دی. دویمه مسله دا د محترم چې دا شپږ روزي دا نیول په کومي طریقې سره دی آیا دا شپږ وانه پر لپسې یو زی نیول پکار دی او کنه یو روزه اوس اونیسا او یو بل درې څلور ورځې پس نو داسي. نو محترم مسله دا د شوال په میاشت کې شپږ روزي نیول دا صرف شپږ روزي نیول دا مستحب طریقه دا نه د لازم چې مثال دا شپږ وانه ته پر لپسې یو بل پسې ونیسا نه محترم تاسو یو روزه اوس ونیسئ یو ورځ ونیسا بیا درې څلور ورځې پس بل روزه ونیسا درې څلور ورځې پس بیا بل روزه ونیسا نو دې طریقې سره تاسو د روزي شپږ روزي پوره کول. خلاصه دا محترم په شوال میاشت کې صرف شپږ روزي پوره کول دا مستحب طریقه دا کاغه یو زی نیسی کاغه ځان لنیسی نو دا د شوال د شپږ روزو مسله د محترمو تاسو دا هم اوري په دې باندې عمل مو کې الله تعالی موږ تاسو له باندې د عمل کولو توفیق